یا یو ماشوم نښه کېږي او بار بار را روان دی نو هغې کې دقه خبرې دي چې هغه خیال چې ورته کم وویلی شي چې یار لوګي نه یې وساتئ دوړې نه یې ساتئ صفایي خیال کوئ داسې کوئ نو هغې باندې فوکس نشته دلته خلکو فوکس بس په ټیسټونو باندې او ټیسټونو کې سره رالل او دوایي ورته څه شوه په دوایانو فوکس دی د دې دوایانو په ځای که دوی د ماشومان له لږ وخت ورکولی لږ د دوی د صفایي غذایت د دې خیال یې ساتلی نو دې خلکو ته به ډېر زیات سهولت شي او دوی به د دې هسپتال او ډاکټرانو نه لږ دمه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته مخاطب یم. دا وخت کې زه په رحمان جنرال هاسپټل سمرباغ کې موجود یم. زما سره ډاکټر روي کمار صاحب موجود دی کوم چې چلډرن سپیشلیسټ دی. دلته هم هسپتال ته تاسو ته په زرګونو ماشومان راځي. څه وجه کیدای شي چې یاره په دې ماشومانو کې اکثر د امراض چې کوم دي د دې سبب څه دی؟ په دغه حواله سره تاسو څه وایي؟ د دې امراضو چې موږ کله معلومات وکړو یا موږ دلته وخت تیر کړو موږ حالات وکتل د خلکو نو من وجه چې کم دوه درې راووتې یو غذایي کمی دی ماشومانو ته دلته غذایت نه پوره کیږي بس هغه وخت له ټیله ورکولو والا حساب دی چې بس سم ماشوم هغه وخت کې په چپ کېدی شي دوی له هغه سامان ورکوي او هغې سره دویم خبره د صفایي ده چې صفایي هغه شانتې خیال نه ساتلی کېږي کم چې پکار ده. یو د بوتل رواج بوتل فیډینګ چې دی هغه دلته ډېر زیات شوی دی. نو بوتل فیډینګ خو خیر خپل نقصانات په خپل ځای خو دوی چې کوم طریقې سره استعمالوي یا د صفایي خیال نه ساتلی یا بوتل کله د ماشومانو په لاس کې کله صحیح کله صحیح نو دا دوه درې وجې دي لکه صفایي شو غذایي قلت شو او غلط پریکټسز شو فیډینګ حوالې سره دا مین وجې دي د کم د وجې نه چې زموږ د بچو صحتونه نه ښه کېږي او دا بار بار بیماریږي او موږ ته بار بار پریزنټ کېږي. صحیح. داسې ماشومان چې هغه تاسو له په اکثریت کې راځي چې لکه کومه داسې بیماري چې یا د سینې بیماری یا د ټوخي بیماری یا بل څه ماشومانو کې خو جی مین دوه مسلې راځي یو د سینې بیماریانې او یو د ګېډې بیماریانې خېټه خرابه دا مین دوه بیماریانې دي کم چې زموږ نیم نه زیات مریضان چې دي هغه د دې دوه بیماریانو ټیک شو دا اکثر یو ځای پریزنټ کیږي دواړه مسلې یې او په دې کې زیاتره وجه چې بیا وکتلی شي یا یو ماشوم نښه کیږي او بار بار را روان دی نو هغې کې دقه خبرې دي چې هغه خیال چې ورته کم وویلی شي چې یار لوګي نه یې وساتئ دوړې نه یې ساتئ صفایي خیال کوئ داسې کوئ نو هغې باندې فوکس نشته دلته خلکو فوکس بس په ټیسټونو باندې او ټیسټونو کې سره رالل او دوایي ورته څه شوه په دوایانو فوکس دی د دې دوایانو په ځای که دوی د ماشومان له لږ وخت ورکولی لږ د دوی د صفایي غذایت د دې خیال یې ساتلی نو دې خلکو ته به ډېر زیات سهولت شي او دوی به د دې هسپتال او ډاکټرانو نه لږ دمه شي لږ به ماشومان چېرته ښه ورځ تېره کړي نو لږ به په ارام شي. بل ډاکټر صاحب دا تپوس مې کولو تاسو د اکثر که موږ کتلي دي په دې هسپټل کې ډېر زیات رش وي که نه په دې کې هر قسم لکه یو خو د تعلیم کمی دی لکه په خلکو کې هغه اویرنس شته دی نو کومې داسې مسلې تاسو ته مخې ته راغلي چې یاره ستاسو سره هلته څوک تعاون نه کوي یا څوک دا وایي چې زما نمبر مخکې نه دی یا چې کوم دی موږ خو ستاسو ټوله پراپر طریقه کتلې ده چې په کومه طریقه تاسو میلاوي. ګورئ جی ما خو یو فیر اینډ سکویر سیسټم شروع کولو کوشش کړی ده سهار سلیپس جمع کیږي 80 to 100 سلیپس چې کم د ورځې زه پیشنټس کتی شم هغه موږ په خپله هاسپټل په نمبر نه موږ خپل سیریل وایز 1 to 100 چې دی ډیلی دا موږ مارک کوو هغه چټۍ موږ سره دننه پرتي هغه موږ بهر نه پرېږدو هغه موږ هغه سیسټم داسې دی چې موږ په نمبر کې لکه زما پرسنلي دا نه خوښه چې یو کس حق دی او هغه ووالی شي او بل کس ته پرې رامخکې شي نو موږ د دې دپاره د ټول خلکو لارې ونیولې موږ دقه ووایو چې کم کس اول راغلی هغه چټۍ جمع کړي دي او 1 to 900 کې هغه نمبر دی اول به دا کتلی کېږي بیا ټایم نور خلک ناست دی هغه به وروستو بیا کتلی کېږي خو د دې خلکو صرف یو خبره به زه دې خلکو ته لکه ستاسو په ترو یو میسج ورکول غواړم چې دا یو فیر اینډ سکویر سیسټم دی دې ته لږ انتظار خپل نمبر ته کوئ په دې کې دونه څه غټه مسله نشته خو دلته ستاسو خلکو کې جي بېچیني ده بس هغه وایي چې رالم او بس 5 منټ کې زه فارغ شم بل انسان کار کېږي نه کېږي خو زما دا ته وشي نو داسې خو نه کېږي که نه جي یو انسان شپږ 2 بجې دغه نه مسکیني نه یا دې نه راغلی هغه ځان له نمبر نیولی دی او بل کس دلته 10 بجې راشي او هغه بدماشي کوي چې نه ما به مخکې کوئ نو داسې خو نه شي کېدی. دلته تاسو د یو مریض نه پیس والی او هغه مثال په طور باندې یا هفته یا 10 ورځې بعد راشي بیا تاسو هغې نه پیس نه اخلئ نو آیا د پیسو چې کوم دی ستاسو څه محبت نشته او که دا دې کې څه لاجک دی؟ نه جی زما والد صاحب دا اصولو کم چې خدای دې ول عمر ورکړي هغه نه زده کړي دي هغه راته ښوول دي چې یو پیره څوک فیس ورکړي یو ځل تا سره کلینیک کې کنسلټیشن وکړي ایټلیسټ 15 ورځې د حق دی چې دی په دې فیس کې دوباره وکتی شي
15 ورځې موږ ورکو پیشنټ له 15 یا 16 17 پورې چې پیشنټ ته ګورو کنه نور ډاکټران خو داسې نه کوي هغه چې دویمه ورځ بعد پسې لاړ شي بیا هغه پیس خپل چارج کوي نه نو هغه نه خو دغه نه یم خو زموږ خو د بابام چې دغه شانته سواد کې اصول د زموږ د والد صاحب هغه چټ خو لا یو میاش کار کوي ټیک شو جی او دلته ما 15 ډیز سٹارټ کړی دی نو ما ته دې څه کاری چې جی بس یو فیر اینڈ سکویر سیستم دی بس یو چټي 15 ورځې لپاره کافي ده اوس 15 ورځې کې دوباره فیس اغستل ما ته پرسنلی لکه دې زیات خانه لګي خاجي نو تاسو مثال په تور باندې یا 10 ورځې بعد 15 ورځې بعد تاسو چې کم پیس نه لې او کم دوايي تاسو تجویز کړي نو هغه مریض خو بیا هغه په صحیح طریقه باندې نه استعمالوي هغه ته الریډي دا پته چې زمونږ د ډاکټر صاحب پیس نه لې په مفت کې وځو نو دا څه یو خبره کوم جی دلته د خلکو دوايي اغستو شوق خډیر دی چې لکه خډیر ورته ولي کوي والی اغستو کې ډیر تکړه دي خو دوايي ورکولو کې ما ډیر کم مین دی وخت چې هغه ماشوم له په ټایم او حق شانته دوايي ورکوي ماشوم یو ورځ خطر شو دوی بس ماشوم خشو دوايي کې دی بیا چې ماشوم ته مسله راشي چې بیا راولي وای دا خو نه شو نو چې ما اکثر بچا دوايي واپس راغوختي دا او دلته مې په کولاو کړی دا نو دا غي چرته 20% چې کم استعمال دی هغه شوی باقي هغه بوتل یې قشانته ډکه پرتی او جی هغه دغه شانته نو زما د مین ته د ماشومان دا خواسته چې دوايي په ټایم ورکوي چې دا څنګه لیکل شوی دا اق شانته ورکوي نو دا ان شاء الله چې دا دوايي به کار کوي صحیح بل ډاکټر صاحب دا راته وایي چې لکه په دې وسنو بیماریانو کې خو زه زیاتره دا وایم چېرې په دې کې زموږ د حکومت هم لاس دی مثال په تور باندې په بازار کې که چپس دي که پاپړ دي مضر صحت اشیاء دي نو تاسو څه وایي چې د حکومت نه داسې مطالبه نه ده کول پکار چې هغه په دې شي باندې پابندي ولګي او د خلکو د صحت چې کوم نه برقرار وساتي بالکل جی دا کم چې د ډاون کوالټي ماحول دی یا دا کم سامان چې بازار کې نن کله زموږ ملاویږي یا د ماشومان خوري هغه خو ټول سب سټانډرډ دي جی پای کې خودي سټانډرډ سنشته نه کارخانو سره دغه شته س کرایټیریا شته چې څوک په دا پخې څوک په خرڅي څوک په نه خرڅي س چیک اینڈ بیلانس دونه نشته کنه جی نو زما خدا دغه د خواسته چې د ګنده خوراکونو ماشومان قلار کوي نو تاسو باندې مې نزيات مسلې په خپل حل شي نو ډاکټر راتلو بس تاسو ضرورت نه پاتې اگر روز یو کس مال راغه د مسکینینا هغه چې موږ خپل جرګه د علاقې کړي دا او موږ د چپس او پاپړ بالکل بند کړي دي په خپل علاقې په دکاندارانو باندې چې دا بن راوړل کېږي دکاندار باندې حکومت دغه سرپرستی کوي کنه دکاندار باندې مطلب د پابندي ولګي نو په کار ده چې دلته دا کم تانی دي کم چې کم نه دا چک پوسټونه دي په دغه باندې چې کم نه مالونه زیبره او دا دکانداران ته سپلای کوي نو حکومت له دا په کار نه چې په دې شی باندې بالکل جی دا چې کم کنسرن ډپارټمنټس ته هغه ته په دې باندې سوچ کول پکار دي او اکشن اغستل پکار دي او که بیا دغه لار نه جو بیا دغه مسکینی د لار د مسکینی خلکو خپل جرګه وکړه هغه اني کایند اف پاپړ یا د خپل علاقې کې وای موږ په خپل بند کړل چې دکاندار براوډي نه نو ماشوم به بیا خوري نه چې اویلیبل نه یو شی اویلیبিলিټي پورې ده نو چې یو شی اویلیبل نشته نو ماشوم ته وسنګ راځي صحیح سره مونږ ګورو کنه چې کله یو مریض د ډاکټر خواله لاړ شي نو چې ډاکټر په خوش اسلوبي سره دغه سره ملاو شي په خوش اخلاقی سره نو دغه مریض نیمه بیماری وسره ختم شي او دا کوالټي په ډاکټر روي کمار صاحب کې ما په خپل بنفس نه پیز وکړه نو زه مجبور شوم اوراله ما ډاکټر سره ما انټرویو وکړه زما د ټولو والدینو ته دغه خواسته چې د خپل بچو د چیک اینڈ بیلانس خیال وساتي دغه د بهتر صحت خیال وساتي دغه د تعلیم او تربیت خیال وساتي ځکه چې په معاشره کې کله بهترین او صحتمند معاشره دا صحتمند بچی پیدا کوي ماشومان پیدا کوي او به دغه صحتمند ماشومان د ملک په تعمیر او ترقی کې بهتر کردار ادا کوي امید لرم چې دا پروګرام تاسو خوښ شوي تر بل پروګرام پورې روي کمار صاحب ته ماته اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته Thank you.